ومن سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي سلمة عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تفسير سورة الأنعام يقول في تفسير مقدر قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھ سوئی دیکھ ناجیہ ابن کعب نقل کی حضرت علی رضی اللہ عنہ. فرمائی کہ ابو جہل قالا وہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اِذَنَا نُكَذِّبُكَ تا تقریب نہ کرتا نہ ہوتا مر کے نمون صادق ہوئے تو ہم معشواری نہ پہ جندرے جتا جدا دروغ نہ دیوئے ولیکن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ دا قرآن دینا من گولا نو دا دروغ ہوئی دا پیغمبر ہوئی کہ اللہ قرآن دینا نو دا قرآن تکذیب دا چا تکذیب شو دا پیغمبر نو یعنی سر ذاتی دی دروغ جن نگرو خود دی خبر کے ممتا دروغ جن کاری عیادا باللہ نو فاندر اللہ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. نو دا مشتا تکذیب شو شابتے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي سلمة عن ناجية أن أبا جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي رضي الله عنه وأن وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه يقول لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحتكم. باران گلے وورا دا سوتوی کانی خدای ولولی بباد قومونو یا دانن سبا ڈرون عملے دبرن جدون عملے دا ٹول من فوقکم کے داخل دی من تحت ارجلکم وما بخلقوی دیتا وی لکا زلزلہ رش یوائی زلزلہ نرا زلزلہ دا سیلابونا شدان دینا رازی دانن سبا ببونا چی پدنوکو کے خطائی و پخلق بین پیجار کی دا ٹول پکراجا وقال نتم اعوذ بوجهکا سر ولد ایسا امت مکمل غرق کی گئی جو امت غرق نشی نو دی دا وقت زیبا دیکھی گی وہ امت من حیث الامت تبدینا تباہ کی گئی جنازم جو اولیت بیاد بیزاکم شیعان مختلف ڈالے شیعان ڈالے نا مراد دانا کی دا قومون ڈالے ڈالے نا اختلاف یو تا کافر بلبل تا کافر یو سر جنگ بلبل سر جنگ ویوزیقا بعضکم بأس بعض اللہ یوم ما مخار ہوگا نو نبی دا بیحاتان احوانو دا ڈالے کے دل او دا یو بل صدا ورکول لکا دابا لک خلق مری امت تا استحصال بنکی گی یا ہاتان ایسا ہو شابدی هذا حديث حسن وصحيح. ولی سنا ستقدیم ما مخابر یو شیبا قوم زکا دا خلق عذاب گناہو نکے دا اللہ مخالفت کی تو دنیا کی بدا صدا ورکوم بنا گنا ورکوم خیرت تقریدم یا خدا کافر دا مسلمان فرق ختم شو کافر دا خیر دے کھول دنیا کی وہ مسلمان لخا مخاب بدی گناہونو صداگانے ورکوما. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش بن بكر بن ابي مريم الغساني عن راشد بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على انك كائنة ولم تتبع وابرده هذا حديث من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم فدا وستني خجاري فدا مخكري مملك لك رازي شابت يوم. وبه قال حدثنا علي بن خشب قال حدثنا عيسى بن يونس عن بشر إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شدت بهم المسلمين فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لا يظلم نفسه قال ليس ظلم ولا يلي ظلم من التنوير التنكير وأغلقون الظلم ورقود ظلم فأرجع صادر دي وليس ذلك إنما هو الشرك تنوين دفارة تعظيم بوانا لو الشرك وماذا تقرين نوعه لم يلبسوا لباسا يلبسوا اختلاط توي
نو دا ظلم نه به هغه ظلم اخلم چې د ایمان سره اختلاف راځي او د ایمان محل طلب دی د ظلم نه به کوم یو ګناه والم چې د زړه والی چې اختلاف په یو محل کې راځي نو شرک او کفر دی. شابه دی. ألم تسمعوا ما قال القبال ابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. القباب يخيو باب ظلم دون ظلم وما بيت ظلم الداخل ولولا ولا كفر شرك وركيكي. شابه. وبه قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا إسحاق بن يوسف بن أزرع قال حدثنا داوود بن أبي إذن عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها وعنه فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم الفدية على الله ما سوى أن محمدا ده مسروق كنيرة ولخان شبر بزيد أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفدية على الله. جديد لعمة محمد رأى ربه فقد أعظم الفدية على الله فقد عبد روحه. عائشة صدیقہ و عبداللہ مسعود ویو خبر دین کے واچوا دینا اس سو کے انکار نہ کہ ملاقات رسول اللہ مبارک اللہ سره شوی دی دینا په انکار نشته سوال نه پیدا کیږي دغه په نصوص د قران ثابت ده لوقا او بیا وته منځونه پیدا ورکړي دي دا خو اتفاق باندې اجماع ده وره بعد خلک دلته قطاشي ملاقات کې اختلاف نشته هغه اجماع ده د ملاقات شوی دی اختلاف پس کې دی فرویت کې چې آیا د ملاقات کې رسول الله مبارک د الله رؤیت کړي دی کنه نه کړي نو عائشہ صدیقہ او عبداللہ مسعود منکر دي هغه دا دلیل وایي چې لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا يدركه ادراک د الله نشي کولای ابصار مراد ده ابصار د خلق ذوی ابصار وهو يدرك الابصار او الله د خلق نظرونه دوه معنی ذوی الابصار یا جستا نظر کوم ځای ته رسي الله غوي یو دا دلیل وایي او بل دلیل څه وایي بل په مسلم شریف کې تاسو ویلي دي هغه څه دی هغه د رسول الله مبارک نه تاسو شو هر را کتاب دې پاک لیدل دي وی نور ان اراه نور رڼا د رڼا بل څنګه وینم رڼا په خپل دلیل دا خدای دا دغه ښکاري دیوالونو چکر تخکاري رڼا په سبب د رؤیت په خپل رڼا سوتنی نه بشه په خبره رڼا ښکاري نه دا دیوالونو چکر داسې دونه درته ښکاري رڼا خو موږ ته اوسه پورې نه لیدل دا بلب چې دی دا خو رڼا نه دا په سبب د رڼا دی اسباب وینو نوار سپومه رڼا په څرګنده ښکاري نور ان اراه او دا څنګه د عائشې صدیقې دا احادیث په دلیل کې دي چې سوپای چې پیغمبر مبارک الله لیدل دي وقد اعظم الفريه على الله والله روي درو وي لیکن نور جماهیر صحابه ټول چې الله روي شوی دی وي او هغه هم دلایل شته أغداري ما رأيت رب عز وجل ما الله ولد الله عز وجل واسمعنا سيبو ده دي جواب بس أو أقلي دلائل مجلات إنه الله بوجهات كي أقلي دلائل جواب مكاو أغداري إذا كان رؤية منتفيدة ده بدي دنيا كده داكي وجنات يمو اتفاق دي الله بخلق فيه ندخل سوالات وبجنات دمرازي كيا اس مولانا سے جواب دیتا ہوں ان آیت لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ورا ادراک جدا شی دی رؤیت جدا شی دی هلته کې خدا رؤیت انتفاع نشته د چا انتفاع ده د ادراک رؤیت لیدل ته وایي ادراک احاطه په جوانب د مرګي د قرآن مثال درکړم تاسو پوه شئ ان شاء الله کله چې موسی علیه السلام په فرعون شو او فرعون ورپسې شو نو سوي انا لمدركون فلما تراءى الفئتان دوار رجل بالأولى رؤية ثابت شو كنا شو تراءى الفئتان دوار رجل رؤية ثابت شو تراءى الفئتان نو موسى عليه السلام سوي قالوا انا لمدركون بني اسرائيل بالكفر ادراك شو ده فرعون بسناره نو الله كلا تاسو ادراک نشي کولی نو ادراک منتفی شو ثابت دی فلما ترى الفئتان سنريد الدوار ثابت دی نه وای او دی وی ان لمدركون او الله سوي کلا ابي تاسو ادراک نشي کولی نو دلته وای ثابت دی ادراک منتفی دی نو احاطه په جوانب د مرئی ادراک چې دا درو نشم دا سه رؤیت ته تاسو راګیر کا
تانا لاس تاو کما تانا ترا نزدې کما تانا لمن نو نسم لاس تا دیو نسم دیتا ادراک وی نو رویت عام دی ادراک خاص دی نو دلتا سوی لا تدرکوه الابصار نو انتفاع دا خاص انتفاع دا عام مستلزم نی بلیم انسان نیست دانی مستلزم نی که حیوان نی نو لا تدرکوه الابصار ادراکی نشی کولی داسې طریقه لکه دې استدراک الله الله ساتو کې عیاذا بالله الله ځان ته نږدې کې الله ونشي کې نه لاړ نشي داسې نشي کېږي او یدرک الابصار الله داسې کولی شي نو انتفاع د ادراک انتفاع د ویب درو دا او ما پر ویت کې دا او ما په ادراک کې نه ما حیوان لیدم او کته انسان نشتا نو دا خو زما داوا نشي ختمول داوا خو زما په وجود د حیوان نه په وجود د انسان نه په وجود د حیوان نو داوا زما د رؤیت تا او په دې کې ته نه په ادراک مثال ورکې او خاص دی انتفاع د خاص مستلزم انتفاع عام لري یو دویم څه دی دویم دا چې لا ټول دویم جواب وره لکه ته چې د ادراک نه رؤیت مراد دی ولې کله کله ادراک په معنا د رؤیت راځي خبر خلاص کړه وما مدد دلیل نه قائمه کې ادراک کله کله په معنا د چا راځي د رؤیت فکر شوله خاص په دې باندې عام کړو نو بیا به جواب وکم لا تدرکه الابصار تمر دې قضیه دا خو سالمه کلیه نه ده دې معنا خو نه چې ټول نظرونه نشي لیدل یو نظر یې نشي لیدل دا خو سالمه کلیه نه سالمه کلیه صورت څه شي لا شيء لا واحد لا شيء من الانسان بحجر لا واحد من الانسان بحجر دغه کوم سالمه کلیه خدا نه ده دا خو مولانا صاحب سلب العموم دی یو عموم السلبی یو سلب العموم تاسو منطق کې ویلي عموم السلب څه ته ویل کېږي چې یو فرد د افراد په کور کې نه لا شيء في الدار لا رجل في الدار سموي لا شيء في الدار لا رجل في الدار وایوسر دې څه ویل کېږي عموم السلب یو فرد د افراد نشتا لا شيء من الانسان بحجر یو فرد د افراد د انسان حجر نه یو سلب العموم دی سلب العموم څه وایي هغه دا چې عام سلب شوی دی لکه دا وایم ليس كل حيوان انسانا ليس كل حيوان انسانا معنا څه چې ټول حیوانات انسانان نه دي څه معنا وکوما چې باندې دي ګوره لا شيء من الانسان بحجر یو فرد نه دی او دلته ليس كل حيوان انسانا څه معنا دا ونه چې هر فرد حیوان انسان نه دی بلکې ټول نه دي باندې دي بهشه په خبره لومو دا عموم السلب وي دلته څه وایي لومبي السلب کلی وایي لا شيء من الانسان بحجر څه دی سلب کلی او دې دیم طرف على الايجاب کلی وایي دیم طرف على الايجاب کلی وایي ليس كل انسان حيوانا هر انسان حیوان نه دی ټول نه دي هر نه دی باندې دي نو لا تدرك الابصار عموم السلب بل السلب العموم ده دغه سالمه کلیه سور غایمه نشته پد د تصویر کېږي سلب العموم رفع الايجاب کلی چې ټول نظرونه نشي لیدل باندې بویني لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار الافلام الابصار جملا نو کله کله الف لام عقدی راځي ټول نظرونه دیوال کله الف لام استغراقی راځي او کله الف لام جنسی راځي نو جنس د ابصار من حيث الجنس نبی لا تدركه الابصار كعهدی کې کافرانو فاسقانو ولا نبی لا تدركه الابصار كعهدی کوم دنیا کې نبی دلته دی دا لا تدركه الابصار ټول نبی نو دا مصرف على الايجاب كلي دا مصرف كلي نه ده دا مصرف العموم العموم مصرف نه ده نه بشه په خبره او کته چې الله کې راځي چې نور ان اراه نو هغه محتمل دی هغه باندې نور ان او باندې وینا دا ان نه دی دا الف نون هغه سره لګاوه نورانی دی نور ان نه دی بلکې څه دی لګا نورانی دی اراه زوینم دلا نورانی دی اراه دی وینم نو دا حمزه او دوه په ورستو غلو کړی
دا خو د حضور پاک زمانه کې نه و نو ته وایې نورون ځان لکې انا ځان لکې حمزه دې جوړه کړه انا دې جوړ کړو مشدده او باندې وکي نه دا نورانه الف دې حمزه نه ده او نیو نورانی اراه تاسو پیګه په خبره پدې کې یو خبره باندې کې واچي هغه رویت دا رسول الله مبارک چې کوم شوی دی هغه په ځل سره شوی دی ما كذب الفؤاد ما رأى بعد حضرات وی عائشہ صدیقہ وی غیر جبریل لیدل صحیح شوا د دې آیت معلومیږي لیکن هغه بل سره سره ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى اسره سره او کدا علم جبريل مراد دي درست بڑے لوی تعویل کې درست سره دي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده لكن اوحى راغي او دا عبد نسبت وشو الله تعالی نسوت دي مراد دي الله فاوحى الى عبده کی مصدر لوی تعویل کې جبريل حاله فأوحى إلى عبده كما يريد تعبير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين سبيل الجواب مولانا عطاء الله شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فصیح اللسان انسان بڑے بہترین تقریر وکاو داسې تقریر وکاو داسې تقریر چې دا خلک مو ته په دیوالونو ناست خلک به نشاپور په تقریر کې نشه بشو خلک هغه چې کوم تلاوت د قرآن شریف په کوم انداز سره وکاو د دیوالونو خلک پریوته دا حقیقت ده بابا جی دا خبره کوله وی دا ختم نبوت کې ډېر لوی کردار دی دا وی دې چا څه دا او دې تقریر کا او دا آیت وی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى یو نظیر ته کوله چې ما کوله کې یو نظر چې دا مثال ورکړي مثال نه ورکړي دا هو تشبیه مجسمونه بشي وجلا آیت دی نو علماء د ناس په جلګه دا خدای دا ډېر ګران آیت دی وي د حضور پاک شان کې بیان کړو دا بد عوام به سب وي چې دا آیت دی نو یک مې دلاو دوه مې دراوړې ورخه نو مې دراوړ نو یک بچا لاو یو ماشوم راولې نو ماشوم راو په مې ځکه چې ماشوم راوړ هغه عجیبه ملکه غلا خدای ورکړي او داسې اظهار ما فی الذی بچا کولای نشو نو هغه څه چلو کا هغه ماشوم په میس کې راو نو आवाज یو څوم مدانا ماشوم په نوري ودا درې کړه فتدلى نور ابراهيم فكان قاب قوسين بلا سنه تاو دا یو قاب قوس دا بل قاب قوس ثم دنا نزدیک فتدلى نور نزدیک فكان قاب قوسين نور نزدیک لا سنه تاو وی نور نزدیک قاب قوسين او ادنى بیا ماشوم نور راځه الله سنه توکل ځان ته نور راځه نو په وخت کې ورته ماشوم دا لکه خدا فاوحى الى عبده ما اوحى دا تشبیه نه دا ستاسو په یو لپاره مثال دی دا نه دی الله پاک دا حضور پاک تعالی مسله صرف یو مثال تاسو را درته یو مثال درته نو تشبیه نه ده نو دا مولانا صاحب دې دا عائشہ دې په سوچته دا هغه خپل استنباط دی دا هغه استنباط دی جان استنباط دی وایا دا تدري کول ابصار هغه تاسو ته چې مجتهد او پیغمبر فرمایي کله مصیبت کله مختلف په دوه کې موجود دی ورپسې ښه او الذي بالخبر دین استبدال دی والله يقول لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير هذا دین استدلال نشي په استنباط کې په انسان کې روزي ولی لکه دې دا استنباط د دې کې ضرورت نه شي ابن مسعود استنباط د دې کې ضرورت نه شي لیکن عمر ابو بکر ابو هريره ابن عباس ټول استدلال د دې کې جنا د دې ادراک مراد ادراک نه پیری وای شي دی هغه دا استنباط کې انسان خطا کیږي شي دا ولی مکه عائشه صدیقه ولې استنباط کې صحابه په استنباط کې خطا نه شو چې مخکې ډیر جو چې اي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او یې استنباط وکړ څه به څنګه چې تنوین د بار تنقیل او تحقیر دي چا ظلم نه کوي ټول غلط شو رسول الله مبارک دا وی رہے رات پر جنا د تخاف د ظلم کې استنباط او تنوین د تنقیر او د تعلیم دربار
یا عائشہ صدیقہ الته استعمال نو کړی کوم ځای کې استعمال کړی عائشہ صدیقہ مخکې دې نه شو کوم ځای کې دی لکه هغه دغه کې څه ورته ویل کېږي من نوقش هل فسوف يحاسب حسابا يسيرا اغنى استدلال کړي سوف يحاسب څه مطلب چې مسلمان تر حساب آسان رسول الله مبارک وی چې نه عائشه دا معنا مکه هغه عرض علی حساب ولكن من نوقش مناقشه ولا حرکت نو دا په انسان دی اجتهاد کی نو دې کې عائشه پر اجتهاد دی ورپسې شه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي من وراء حجاب او من وراء حجاب دا دې استدلال کوي چې وحي نه مراد جبريل عليه السلام دی او من وراء حجاب ما معلومیږي دا چې دې ټول به استدلال شو لیکن مولانا صاحب وحي ما ان کړي و دا خو دې وحي نه جبريل واسطه واغښت ما ان کړي و سمې ویلو چې وحي عام ده کما نام کې شابه سي کپه افضل کې وي بیا دواړه عام دي کبه ذات دي که په واسطه جبريل او من وراء حجاب دین هم نفي روایت معلومیږي لکه حجابه نور خلاص خبره ورپسې شه وكنت متكئا فجلست وقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا مهلت راکا او تلوار مکو اليس الله تعالى دعوت المسروق کوئی الله ندی ویلي ولقد رآه نزلة اخرى ولقد رآه بالافق المبين قالت انا والله لكن مولانا تنتهي مسروق خطا ولقد رآه نزلة اخرى بالاتفاق صد مرادي جبريل دویم دلیل دلیل او بالافق المبين افق صد دلیل نو مسروق تم خطا شو انا اصل دليل النبي انت تيرته قالت انا والله اول اغجب بفارم كده رسول الله مبارك نان شيئا قال انما ذاك جبريل ما رايته في السوره التي خلق فيها غير ذي بوكرتنا رايته منهبطا من السماء السادس اعظم مخلوق الله ما بين السماء والارض سوره المخلوق دي ومن ويفي ده امرات ومن زعم ان محمدا كتم شيئا مما انزل الله عليه فقد اعظم فريه على الله دروغ وي لك الله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك كتمان شي كوري ومن زعم انه يعلم ما في غد فقد اعظم الفريه على الله وليه والله يقول لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله او غير ما انا بقول كده ادراك الحواس وده بل ترجمه يدركه بلاغه العقل والحواس اوس په دې علماء اتفاق ټول اذا الله رؤيت پیغمبر مبارک کړی دی په دې سترګې نه دی کړی وای هغه رؤيت بالقلم دی چې کوم رؤيت ده الله پاک شوی دی کوم یو رؤيت دی بالقلم هلکه بالقلم سمانا سوال وکړي بالقلم رؤيت خو ارسل کوي بالقلم څه ته وایي د الله د ذات او د الله د قدرتونو استحضار دا خو مراقبه چې نیکان خلک او صالحان ارزو د مراقبه کوي او د الله د ذات تصورات دي او دغه د الله ذات د قدرتونو د صفات په شکل کې مستحضر شي د الله ذات د صفات او د قدرتونو په شکل کې مستحضر نه دا مراقبه نه مراد دا سوچ او فکر د قلب نه مراد دا ذکر قلبي نه مراد الله په زړه کې داسې د رؤیت صلاحیت پیدا کړل د بستر کې پیدا کړل په زړه کې الله عینین پیدا کړ په زړه کې الله د رؤیت هغه صلاحیت پیدا کړي کوم صلاحیت په چا کې دی بستر کې دی هغه مراد دی نو رؤیت بالفؤاد دی خو مراد دی نه مراقبه هغه استحضار هغه نه مراد دا کسي چې نه بستر کې طاقت د لیدو پیدا کړي دی د قرانګ رب العالمین په کوم ځای کې طاقت پیدا کړي او مولانا ما سره په مثال په دنیا کې شته انکار ولې کې حضرت موسی علیہ السلام چې کوم وخت کې بلاړ التسوي چې هغه اور لا ورغله ته اور ښکارې ده مېس کې هغه نور رب العالمین د طرفنا او تسوي اني انا ربك فاخلع عليك او موسی علیہ السلام په هر اندام دا आवाज اورېده لکه یوازې غوږ باندې نه په هر اندام او یو خبر وکړل اين انت يا او فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا اگر جل بیا موسی علیہ السلام تراغلی دی اگر ځای لږ تنیما چې کوم د موسی علیہ السلام الله سره کلام کړی کوه دور تم خطرې با اگر جبل دکا مين لیدل دی او دا کوم د موسی علیہ السلام ته پیغمبري ملاو شوی وکړه
هغه ځای نه تللی ما هغه بالکل د کوهیدور په ویښ کې دی د ځمکې نه اوچت دی د کوهیدور او عجیبه دا وه چې هغې ته د هغه نه د مصر نه چې کوم قاهره ده د هغې نه 4.5 ګنټې مزل دی بلکې دی نه هم زیات دی نو زما دا صرف ټولګېدنه موټر کې تل ګران و بلکې 6 ګنټې دی غالبا او دا ټول د وادي سینا کې دی وادي سینا چې ورته وایي که نه هغه بني اسرائیل چې پورې وتي او من او سلوا به ورته راتلل او بیا چینې پیدا شوې د ټول سفر په هغې کې دی یو طرف ته دا لوی دریاب د بحر قلزم ورته وایي دا لوی دریاب بحر قلزم دی یو طرف ته او بل طرف ته دا فلسطین او اسرائیل دغه علاقې دي او دا ډېره لویه دشته ده اوس هم پکې آبادۍ نشته ځای په ځای پکې داسې واړه واړه کورونه چې خلکو جوړ کړي دي او داسې لږې تیارې میارې جوړې کړي دي پټي مټي داسې لږ لږه دا د خلکو ځای نه نیولي خو ډېر لږ لږه په میلونو لرې لرې هغه چې کوم ځای کې سرکاري دا آبادۍ دي نو هغې سره خوا کې ځای په ځای خلکو دا نه دي ځمکې اوبه شته دشتې علاقې جوړاړه او یو طرف ته بحر قلزم بهېږي نو دا 15-16 ګنټې مزل دی نو موږ فرینکوچ ونیوه د موټر په ځای دا بکسه فرینکوچ په دې وخت نسبت پولي وه چې مې په سیټ زه سملمه چې تلل اسان شي راته نو صاحب لاړو هلته بیا پولیس خلکو ډېر تعاون کوي پولیس موټر بدل یو مخکې دی یو بدل وروستو دی یریږي چې دا اسرائیل چې ته حمله وکړي په دې سیاحینو باندې هغې د سیاحینو ډېر خیال ساتي ځکه د هغې ټول سیسټم د مصر په سیاحت دی ټوله پیسه په هغې لګي نو بالکل بحر قلزم په غاړه مو سفر کوو هغه آبار مې ولیدل چې کوم موسی علیه السلام هغه عفوا والي اوبه پیدا شوې دا یو ځای نه دي دا اوبه د کاڼې وهلې دي کاڼې نو الله څه چل کړی دی یو پیدا هلته پیدا شوی دی چینه یو چینه هلته پیدا ده یو چینه هغه مقبرې منځ کې پیدا ده یو هغه چوک سره پیدا ده ځکه یو ځای نه خو بیا دومره زیات مخلوق اوبه کوم ځای څکلی شي کاڼې وهلې دي کاڼې نو کاڼې نو اوبه راوتي دي خو داسې نه دي چې دلته دې بهېږي کاڼې نو اوبه بهېږي خو هغه اوبه الله پاک د مختلفو چینو په شکل کې ځای په ځای راوړي نو اوس پکې 4 دي که 3 ګویان دي که 15 شته دی یو کې اوبه دي نورو کې نشته شاړ پراته دي او په هغې سرکار حکومت بورډ لګولی دی آبار موسی او دغه ځای کې د بحر قلزم نه دی راغلی دی بحر قلزم مخامخ ښکاري سمندر دریاب دی دغه ځای کې دی راپورې وتی دی موسی علیه السلام او دا فرعونیان هم په دغه علاقه غرق شوي دي او بیا د موسی علیه السلام کلي ته هم تللي هغې ته فیوم وایي چې کوم ځای موسی علیه السلام پاتې کېده او هغه ځای مې هم لیدلی چې کوم ځای قارون غرق شوی هغه ځای کې اوس یو بحر دی ګیر چاپېره کلي دي دریاب نږدې نشته او هغه ځای کې داسې تراخې اوبه راوتي دي چې حیران به شي تقریبا کم از کم کیلومتر 1.5 کیلومتر دا به مربع یو لوی حوض دی تریخ او خلک وایي چې دا هغه ځای چې کوم ځای قارون ځمکې راښکلې او د نیل نه دریایي نیل نه ولې بېلې شوي دا موسی علیه السلام دا چې په دغه کې اچولی دی که نه دریای نیل کې نو دی دې غټ نیل ته نه دی غورځولی دا دریای نیل نه چې کوم لکه دا نهر نه چې ولې بېلې شوي دی هغه وله کې غورځولی دی دریای نیل خو ډېر لوی دریاب دی مصر په میانځ کې د قاهرې په میانځ کې دی نیمه قاهره د یو خوا ده نیمه د بل خوا ده او داسې دی لکه صدریاب غوندې او د صدریاب خور ور دی هغه یو ځای بهېږي او ډېر ورو بهېږي ما پکې پاڼه وغورځوله سړي ته چېرې پاڼه وغورځوي نو حرکت به معلومېږي او چې پاڼه دې نه معلومېږي حرکت نه معلومېږي داسې رو دی یو خوا د حکومت غټې پشتۍ بل خوا یو خوا موټلې دي بل خوا موټلې دي منځ کې پې پلونه دي او دا خلک په دې کښتو کې پکې ګرځي او دې په دې غاړو باندې په دې دغه کې څه ورته وایي په دې موټرو کې خلک ناست دي بله چای ډوډۍ کوي د سیل سپاټ یو ځای دی پکنک سپاټس یې ورته ویلي کېږي نو دا دریاب نیل دی د هغې نه ولید دی نو دا یو وله د فرعون په محل ورغلې وه لکه د غټ نهر نه خلک ولید جوړوي که نه جوړوي دا د فرعون په محل دا یوه وله ورغلې وه نو د موسی علیه السلام یې په هغه صندوق کې په وله کې وغورځوي دا کور ورسره روانه وه د فرعون محل ته ورننوته د دریاب نیل خو ډېر لوی دریاب دی بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې موږ ورسېږو داسې مازدیګر وه کوهیدور خواله سخت یخني وه موږ ته دا پته نه وه چې دونه یخني به وي
نو هلته کې بیا په جومات کې لمونځ وکړو دا ورلو نو هغه چې ورلو هلته نو هغوی وایي چې یاره تاسو لمونځ مه کوو پیالې چای مو څښلی لږ ځان برابر کړه نو بیا موږ ورلو چې دغه وکړو دا خالي ورځ وه موږ غلطي شوې موږ ته پته نه خالي ورځ وه چې ورلو هغه ځای ته چې کوم دی د موسی علیه السلام سره الله مشرف بالکلام شوی موسی علیه السلام نو هلته چې ورلو هغوی وایي چې نن خو چې باید پابندي ده نن خو سیاحینو ته اجازت نشته او خدای ولې بینه خو د خالي ورځ د یهودیان راغلي هغوی خپل عبادت کوي دلته بیا به څه کېږي وایي سبا اتوار د سبا ټوټې ده نو بیا به تاسو د ګل په ورځ راځئ هلکه دا خو موږ ته ورځې هم لګېږي او دا خو پنځه شپږ غنټې مزل مو کړی دی دا به څه کوو یو بوډا بابا و هغوی داسې وکړي لږ صبر وکړئ وایي دا یو وفد راغلی دی د چین هم دی او دا بهر ملکونو دی دوی ورځي دوی له حکومت اجازت ورکړی چټ ورسره دی نو دوی چې ننوځي تاسو پکې میاشت کې ننوځئ پوه شوې په خبره غیر معقل او یو درې ترکیانو هغوی غریبانان زموږ په شان دي ترکیانو ته هغوی داسې وایي نو چې کوم وخت کې یهودیانو خپل عبادت خلاص کړه وروبدل دروازه کولاو شوه نو دوی ته اجازت ورکړې چینیانو ته ویې راځئ او چینیان چې ورته موږ پکې په دا میاشت کې ورغلو نو موږ یې ولیدو وي دا خو پکې نور دي هغه بل مې خال یې پرېږده چې ورته یو څه ورغلو لکه دا فایده وه چې په نورو عامه ورځو ورځئ نو لږ ساعت ته خلک پرېږدي پنځه شپږ منټه راوباسي دا ګرج ډېر وي او په دغه ورځ باندې خو ډوډۍ وه نو موږ پکې سمې ګنټې تېرې کړې او چې یو ځل نه نو بیا دې نه شي رسېدی بیا دې نه وباسي نو دې کې درې عبادتخانې دي دلته یو د مسلمانانو عبادتخانه جومات یو د یهودیانو دیر دی هغوی عبادتخانه او یو د عیسایانو عبادتخانه درې واړه باندې د الله عبادت کوي د مسلمانانو چته ده او د عیسایانو دیر هغه دې خوا دی او د دیر هغوی عبادتخانې ته ویل کېږي او د عیسایانو ده اواز صفا نه راځي نه راځي دا دې کې چا ګوتې وهلې دي دې کې چې څوک ګوتې وهي دا هم ګوتې ما ته متوجه شه نو هغه چې موږ ورغلو که نه مولانا یو ډېره عجیبه ده نو هغوی ته په یو ځای کې هغه د یهودیانو خپل ځای باقاعده مستقل د هغې ته عبادت کوي دا د یهودیانو داسې لکه حج ته ځي او عیسایان هم کوي نو چې موږ څنګه ورغلو چې ورته نصیب یې اجازه کړي دروازه بنده کړه چې بیا موږ دننه ورغلو داسې کوڅه ده په هغې ورغلو داسې تو شوې ده دی په دی کوڅې دي پکې دومره دی دی لکه زموږ دا مدرسه کې جوړه دی یا دې نه به لږ زیات دي چې موږ څنګه ورغلو لاول یو کوی دی چې کوم کوی نه د هغوی په قول موسی علیه السلام په معجزه باندې اوبه راوړي د هغوی په قول هغه کوی باندې باقاعده چرخ لګېدلی او د هغه کوی په یوه آبادۍ کې دی برنډه غوندې ده په هغې ګیر چاپېره تصویرونه لګېدلي نو هغه تصویرونه چې ما وکتل نو په هغې کې دا د موسی علیه السلام تصویر دی دا د موسی علیه السلام د مور تصویر دی دا د هارون علیه السلام تصویر دی فردي تصویرونه یې جوړ کړي او هغه ایډیا چې ورته وایي هغه خاکه باندې خلک نه جوړوي په سر باندې یې ښودلی دی هغه زوړ د هغوی هغه حالات چې دي نو هغه شان تصویرونه یې جوړ کړي بیا د هغې نه پس موږ ورغلو هغه ونې ده کومه ونه چې یو ګلی کې ده داسې یو ګلی ده لکه د دارالحدیث په دې نه خوړه ده لکه د ابدالي برنډې برابر ګلی ده داسې یو ګلی ده هغه ګلی په سر کې منتهي ختمه شوې ده دا ګلی په دې ویښ کې دا ونه ده کومه ونه کې چې موسی علیه السلام هغه څنګه دی رڼا شوي دي هغه ونې له موږ ورغلو نو هغه ونه ابادۍ کې ده اوس نور پرې نه لګي لګي خو ډېر لږه ځکه یو خوا هم دې بله آبادي څو چته آبادي ده بل خوا هم څو چته آبادي ده نو ډېر لږ پرې نور لګي او داسې چبوترۍ ورته جوړه کړې ده اوچته نو په هغې کې دا ونه ده او داسې ونه ده لکه د موږ د رامبېل چاپېر ونه دي رامبېل چاپېر داسې ونه ده څانګې کې خورېږي ونه ده مولانا صاحب دا تقریبا د موسی علیه السلام د زمانې نه مخکې دا ونه وه څلور ټیم زره کاله فقط شنه ولاړه نور هم پې سم نه لګي ګوره نور هم نه لګي او بیا هم فقط شنه ولاړه خلک ورته داسې ودرېږي لکه زه چې د دیوال نه دا زما مېز او دا دیوال داسې خوا کې ودرېږي لاس ورته نه وررسېږي چې سړی د څانګه ونه شي وکړي لاس نه وررسېږي سړی کوشش کوي لاس هم وررسېږي هلته ښه مزېدار ودرېږي ماني صفت ته ولایتونه راته ووایه هغه انک بالوادي المقدس طوى
ada ikhwanum deh. Tinggal leka. Ya ini ada suatu kenaran dari adil pemenang berkabasen. Awal itu ada narik, udah. Biar wiji fatla naleka. Inna kami luar yang muqaddas itu masa ni Ahmad bin Bashir sampai ubasu. Alaman yang amal itu paling diubasa. No ada lagi mungkin waktu itu. Tapi orang pakai dia tu. Zahir nampak biara ubat. Biara ubat terus kuhitur tak hidup. Akalnya nak kuhitur 2 kilometer ucapte. Dah ada macam ni 1 kilometer tu ucapte. Utara titik motor ni. Kuhitur tak biar motor nanti. Hari tamu macam kuhitur tak biar jauh jauh ada 11 bagi raja kerja. Dan kanun dah. 11 bagi raja kerja. Awak darwah balik kerja. Biar bisa ibadat dan kerja kita kan saling terkait. Dalal jiwa terus. Namun biar lalu, kalau Jumat tak, Jumat yang saya Jumat lagi yang negara mana? 11 tu bagi. Boleh udah dia tidak dikerani. Dia tidak dikerani. Jauh biar dia dia dikerani. Namun las bagi memulai. Tiksim lah lewuli wak, nampak ikhlas. Nah disambung sampai dengan bodoh ikhlas. Misalnya kita memulai dengan masalah dia 2,000 rupiah waris tidak memenang. Dan ada jalan apa? Udara balik pabandi agar diri juga tambah dia terasai. Dekat apa? Kalau kita dari, maka adalah. Terutama budaya kita makin hatinya sentuh badal kan dia kulis. Nama ini siapa tu? Ibu teman tu, Ridaljan, Ridal Syahara selalu. Yo beli awalnya pura selalu bar, lantaran ada kan anggota dia udah jamil sahabat. Dia khala tu air numpi wafid udah orang kita lahur, Urdu ada. Semua kata ustaz musyawarah ni nusyur di tawili sama tanya dia rasa rakir. Ilkhan dia lah musyawarah. Rasa lah. Namuntar, namanya tetap bersama jelas yang tetap balar lagi yang tak sebab ini. Membiar ini dibuh bani khalid ni. Padahal ini sawariala balari berpesuh pakai ini. Pada Wuhan dia tak khalid tak Wuhan wala prati gurne. और जिस आखिर की मौका मिली वो क्या अभी भी किपू टूलने सीखते थे कि 1 किलोमीटर तो दकार हुए खबर बता को पूरी पर वो क्या पकड़ो थे मैं इधर के दोनों में वो पूरी सब अदर पकड़ो थे अगर उफ्ताव करता बात तो माखिर लगा था वो जो मेरा टुकु के माह के वो मोगियो अब लास्ट की थी जो शायद ये मोगियो वो हर पूरा हर जगह डरा है किधर ले रहा है अभी क्या बड़ी खराब वस्तुविधा काटते Jibul khira wastari tau khatamaki kim nadena. Mama kat ciwini wa batras shop pakai. Dia sewa pas dah perbedaan masalah. Kadang yo kita. Kadang le kita. Anak pas dah harakat awak buka dia tu aku garu kan. Sakit tu buta. Kalau mahkata show, kalau furta show, kalau dia akan show mah. जो मिला से तबूक शुद्ध का डंडा निकला करने वाले बात और बिल्खिर में खूब शुआ और बिल्दारी क्या रूह का तक कौन तक कहते फिर तकलीफ होगा रूह वाला तभी उधरेगा अगर ना उधरेगा निष्ठा यार बत्तान शुभ पर रूह पांडे माय मत उधर दिखे को बात ना जम रूह पांडे फिर यार अगर ना बोले बिल्कुल तुझे तो रिश्ता रहा पैसे अभी फिर भी हमारा हुकूमत मोहम्मदारा के तक बस यार बस ने प्रे बहुत मोहतम शुमर dia खूब शुम्बा और के फिर तमें खूब शुआ kalau बता से फिर तमें तावा हला kalau दा से तावा हला लास्ट में खूब शो बस ये उधर से मोड़ा मुझे मालूम ना टोक पड़े असली निश्चय वाले मैंने बहुत ना वैसे तावा है ना dia piada rawan शुम्मा मौलाना अल्लाह पाक दा से सारे हुआ 9 किलोमीटर रमजान dan semakin cat sar boleh. Oh paulai, kita paulai ni kita jangan ni. Gar kita kata porta dengan terakhir. Dah paulai. Yo paulai pun tu jatuh pada 2 puluh jatuh. Paulai ni porta ka terakhir ni baik dia caranya ni. Dia nampak pun family mesti. Aswa, mana cakap aswa, wakan antara porta dukannya ni dia aswa. Namun pada abadi yo dos mungkin free lah. Yo apa saya kita mungkin lagi. Amsal ada pada 100 rupiah lagi. Tak ada perlu. Uni rupiah dah mungkin udah. Uni dalam buat dia udah. Maka aswat terbatas syariah mati kami ini kaya Musa. Mereka aswat kemari syariah. Ada mah kita masuk sana. Saya bapak syarat tahu. Betul ada pun itu syarat tahu sih. Kami dari Musa alaihissalam agar dia orang Islam boleh dikira. Vishmani orang itu sudah berdas saya wah. Oh,
Mungkin dulu mengukur basket masa lu komandure, mata siapa tahu. Lawan dia orang jami melang saja, dia orang insan bani dishi. Nomor cetlama yang ni huwa, mak perlu dapat sebel perlu baca. Oh kami sahabat membel kami baca. Banen membaca. Oh biar kita cakap tu, cuma tak seperti mu, atau rumah jadi, agak bersama dewajo, agak berkabis kaya tu. Ayo rumah. Oh per rumah melang kita setahu tu. Oh pada lebaran tu. Kemudian makin wilayah terlalu jebaran bagi uyari mana dan dari pasca bila udri. Betul nanti dah hawa jadi lebaran ada pasca saat sahaja kucela. Jebaran kalau kucela sih yang ini wajib tetap utama yang ini nescau. Nescau kalau itu bagi mereka. Orang pun di Jumat tidak dikudener pun di Jumat tiba. Syah pun di Jumat ti hari kan nahu. Maka kita biar jadi malu nak awal kita jadi malu dari ratusan sampai wajib bagi 19 tahun. Jadi kita pun sama deh. Tapi sepada di 19 tahun kita Indonesia ya pada. Jadi misalnya kita ada di Jumat. Yang ni wah, biar pesmani pas itu kita mesti jauh sodas pasti nggak jauh. Obam yang dia baru leasing dah. Nomor tadi zaman di Jumat kita jadi orang nanti perlu bagi obam. Dibanding kasa kita ada, mau pada kasa kita obam. Nah Jumat pun darwazah pun lagi bicara dah. Obam sana kalau kelar sendiri kita ada macam cuma imam mati merupakan mundur. Dia sejarah nak karaswa baru. Ada kita luar rakyat ni wajib manzari. Ada dalam katuran nanti. Kita ada cuti orang tua, tuar orang tua. Terus ada khadap kamu. Nabi ada di Jumat kan dia kakar dia kita berkuyu. Jika kita Musa alaihissalam cila istiwa. Ajibab sultan dia lagi sikir beratu. Mungkin pada hari orang lekinu dama berkuyu tuar kata nak berkuyu. Untuk meraih ke atas itu nak beratu cuma bagi kenas ini. Asal pergilan di kenas tu. Pada Jumat dia mahamam dari Yahudi anu Jumat. Dari ibadatan. Dia dua diri yang dia materi biar aku. Wapas lagi. Nupada ada tu sebenarnya Quran tiada wah. Wapas lagi biar dalal mungkin agar kau. Beda agar dia rakam. Wahar Musa saya tak. Kalau duplik prote. Tadi yo tiga ada mel orang. Dah orang dah sanda orang. Yo tiga duplik prote. Biar wapas mengelar. Maka hasil tapi dia boleh Musa alaihissalam itu boleh dah dia just bawa kain menjadikan pelaku. Oleh itu Hindu nak jalan jalan bersih. Atau pada hari darah dari Harun alaihissalam kabar dia. Amin kabar tak mukam way. Muhammad kadwa ziarat bayu tadi mukam way. Mukam Sayyidina Harun alaihissalam berbahaya lagi. Bahawa juga Harun alaihissalam kabarnya. Bahawa hendak pasal. Baru kan dewan tahu dia pasal bincang deh. Waktu itu semua dari Fatimiyin, kabrunlah ihtimam berpendidikan. Akibat Fatimiyin, dan Rasulullah Mubarak dan Rasul kabrunlah. Tapi waktu kita mentakdir waktu itu zabartas Jumatun diukuli, waktu kabrun yang zabartas diukuli, waktu kajian yang berada di Ujarakan, waktu semua dunia. Lekin tak ambil kabrun di Parawansan. Syar kabaru, atau dakhawul dan tiga kabaru, atau dah pasal versi sadar mengenai perutuh. Awak stasi dan tiga dewan orang tiga tiap tahu cewek. Mungkin asal biasa kabar sana pun tak kena asal. Ani sampai tak pun kena asal. Yakin pak dia orang boleh ini memang dia berada. Madas yo se dimen yo khusybu masuk sana. Dimen yo khusybu. Bukan penjalan. Dan kata Harun alaihissalam maka jujur dia kembali kita fanti perut. Orang kabar tak memang kata dasi karena nobah yang halal. Bik no jalan. Nabi kita biar khatam show. Nomor tadi sama di bawah tas masuk sakla kana. Mai tas masuk sakla. Belum yo khusybu masuk sakla. Oh dia pada dia cerita dia pada Saleh alaihissalam kabar dia. Apa dah kefiat tu? Dan tulda bahari puldam kala. Muhammad kota Palestin di Israel di bersama. Boleh tak? Kota ada bahari puldam buat di Cina di Wadawili kan? Jadi hula fil ardh. Sampai kali kita beri lebih tertul di bahar ke semua bahagian dari apa yang kita buat. Luar biasa. هذا حديث حسن صحيح وسوق الإسلام يقول أبا عائشة وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري الحرشي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكل ما نأكل ولا نأكل ما يأكل الله فأنزل الله بقول ما نأكل Anak belum anak cuma kita
الباري ولا ناكل ما يقتل الله السرازة ياخذ الملك إمام يقول الباري. هذا شيء أبغى نخرج شابتنا فكل ما يذكر اسم الله عليه يقول يذكر هذا جل مرتو بتاعي تيجا كذا ملا خبر لا تندا يا كم بقبل من في بعض الذبح وكذا لا تمنع الاستشهاد أو فريضة لا مباشرة شابته إلى قوله وإن قوم إنكم مشركون هذا حديث حسن قريب وقدر هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس رضي الله عنه قائل ورواه بعض من أبواب النسائي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا البدر بن صباح البغدادي قال حدثنا محمد بن حسين بن داود الأولي عن الشافعي قال عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن أبي ليلى عن عطية عن ابن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى أو يأتي بعض آيات ربه قال طلوع الشمس من مغربها هذا حديث غريب وروى بعضهم ولم يرفعه وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يا بن عبيد عن خدري بن محمد بن عبد الرحمن لا ضعيف عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اذا خرج لم يرفع نفس الايمان ولم تكن امرت من قبل الايه الدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ومن المغرب هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي زناد قال جاء ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق اذا اما عبدك حسنه فاكتبوها له حسنه فان عملها فاكتبوها له بعشر ثانيه واذا اما بسيئه فلا تكتبوها فان عملها فاكتبوها بمثلها فان تركها وربما قال فان لم يفعل بها فاكتبوها له حسنه ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثال هذا حديث حسن وصحيح ومن سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا وامسك سليمان بضرب بهام على وجهه إمامتين الطرف على أنمي عليه لا سيله دا إمامتين الطرف دكان داتوا ده يقول يقول ما دكيه خاطر إذا تدبري قال فساق الجبل وقر موسى صيقا هذا حديث حسن وصحيح وقد كنا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وبه قال حدثنا ابن وهب وراق البغدادي قال حدثنا معاذ قال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي وليس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطابي عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا تقول يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم صعده بيمينه صفة بلا فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم سقطها فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء النار وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل ففي الأمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يقود على عمل من أعمال أهل الجنة ويدخله الله Allah dapat tahu diri bapa beramal jalan amal bagi bapa ikhtiar no ajung ki bahaya khudar salari berbesar إذا خلق العبد النار استعمله بعمل أهل النار حتى يقود على عمل من أعمال أهل النار ويدخله الله النار هذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر رضي الله عنه وقد ذكر بعضهم بهذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رضي الله عنه رجلا وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن سيد حديث بن عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الادم وسوته وسقط من ظهره كل نسمه وقال ومن ذريته الى يوم القيامه وجعل بين عيني كل انسان من انسان بستر الناس كي ورانا ذو نذا نور فطرت
رجل منهم فأعجبه نخوف لا سري آدم عليه السلام تا وقت هو بيت بريخنا دما بين دستركو زمين نيرانا عليه دستركو بيتا تندير فقال يا رب من هذا؟ بهذا رجل من آخر الأمم آخر فنسبة آدم تخا من ذرية ويقال له داود أو دارنا ولدتا تسجدي وجلاغان لي قال ربي وكم جعلت عمره؟ قال 60 سنة بيتك قال يا رب زده من عمري 40 ماذا أمرنا ونسلوه احتياطا فلما انقضى عمر آدم بأمر يقول جاءه تتعلمين بإسلام رجل قال عمري جاء ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أبرت بها لابنك داود قال فجحد آدم إنكاري وليوكا فقال أخي عالم ناس مثالي لك بذلك خوبي وكان ييني لكن جحد لي بذلك نسيان دي نقول وشيء جهود كي ونسيئة من هذه فنسيئة الذرية على حساب فكيري وخطئ آدم يقول لي قلت فخطئ الذرية هذا حديث حسن وصحيح وخذوا من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مسعود بن الوالد قال حدثنا عمر بن إبراهيم ضعيف رابي دي بمتفردم دي أو دي ضعيفم دي طب متفردم دي أو ده ضعيف رابي دي ورواية انتهائي كمزور دي عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس بجكر لها وكان لا يعيش لها ولد بشير يمدين بعد كده ده انتهائي كمزور رواية دي انتهائي كمزور وده مفسرين وجيب له شور سر ذكر كده فقال نجيب له إبليس وتويل تدويل لعبد الحارث كده ده حارث الشيطان نوم ده ولا كده فسمته عبد الحارث فعاش يدلي كده وذلك من وحي لما نادوا وبدا إلقاء الشيطان ويدي حواء ملك واجورا أو أمره تدبيك بخبر ماذا أنا آيات في القرآن الكريم كسرادي فلما أعطاهما جعلا له شركاء رأى القرآن الكريم كذا آيات ترجمة الدور شابه القرآن الكريم كذا كروبة صبر هذا حديث حسن غريب ومرتكلا لا نعرف الا من حديث عمر بن ابراهيم عن قتاده وعمر ضعيف راوي ورواه بعض عبد الصمد وبعض نقل فيك عبد الصمدنا واغر مرفوع لموقوف له موقوف له تو روايه انتهائي كمزور له ولا تذكير تتسوي وتوكيل هو الذي خلقكم من نفس واحده لتذكر معنا ذا فيه وجعل منها زوجها كحوالا ليسكن اليها فلما تغشاها شكلها في وسط جماعها حملت حملا خفيفا فمرت به قال حمل جريان يمكن حمل ساقط نشو فلما اسفلت شكلت درون سمانا شفتها لك كذا حمل البشير فغرشو قال الله ربهما ألا نسوالك ولئن آتيتنا صالحا نيك بشير لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون فسبحانه ندا حديث تليفا تفسير كبير قال ده ضعيف روايه الشيطان راجع عبد الحارث ملكين او حارث الشيطان من اول خدنا تو بدي بكم جو حارث الشيطان من بوي ممكن لكن حارث کو لفظ مشترک حارث ستوي لكي فصل حارث پیدا کول کی د فصل فال نه او حارث بسین سره فصل کی دار توي لكي ده حارث دی ویلی په خبره اوس حارث نوم کړي دا د پیغمبر اعظم په زمانه کې صحابه د بشي په خبره مخکې د اسلوب تاسو غواړه ايو شریکون ما لا يخلق شيئا سره خیال دي جعل له شركاء آدم او حواء بشر وبیا سوي ايو شریکون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم فالهدى تشغي وهي تتمنى أدعوتموهم وأنتم صادقون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قل أتزوج كوي داس الشيء بدأ في غمرنا آدم وحواء سادين شيء ثم ركتي ألهم أرجل يمشون بها أنهم آتي يقتدون بها ليبلسون ذلك الشيء مثال كتور عياذا بالله وإبليس يا رجال
عبد الحارث ته شیخلیز بچي او دلته ذکر د بوتانو دی یا خدای پاک جعل له شرکاء انا کوم یو مراد دي د حدیث پر ځای کې چې عبد الحارث شیطان عبد نو دوی کې شرک کسو کې شریک کړل شیطان کنه څو کې شریک کړل شیطان چې د بچی له حارث عبد الحارث ته کېږي نو شیطان الله سره شریک کړ نو څه ذکر داستان وله او شریکون ما لا يقرب شيئا وهو يقول ولا يستكبر لهم النصر ولا ينصرون وان تدعوهم تبتغي الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتم امما متفاوتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم صادقين الا هم ارجل يمشون بها لهم ايدي يبطشون بها قل متاني ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون قبل كل مشركا دا روایت ضعیف دی انتہائی کمزور روایت دی دا دی تفسیر میں جوڑا ہوا دیکھیں اندماج دی صرف پہ کیا رکھا اندماج پہ کیا ہے ستا ہوئی یا واقع شروع کی نماز کے بہتری درست بلارشی یا واقع قرآن شریف کی شروع کی نابامیان کی سکی مقصد لا بلارشی اللہ دا توضو قرآ والذی خلقکم من نفس واحدت یا تذا آدم مراد سوک دی مراد دی آدم وجعل منها زوجها حواء ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا دغا دنني مراد دغا دوس مطلق إذا آدم وذا حواء بجي مراد فلما تغشاها حملا خفيفا آدم حواء مراد دي مراد اندماج شو درست بجي مراد فمرت فلما اسخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا دون خلق من خدای بچی را کا صالحا هم شکر کو او بیا بچی باندې کوپر شرکی اعمال دي پروا به نه دا یو شو نو اندماج شو او یادا چې هو الذي خلقكم من نفس واحده ټول یو نفس پیدا دي ارمه کې داخله کوئی کدا جانی خیل دي د یو نفس پیدا دي دا سلطان خیل دي یو نفس پیدا دي دا یوسف خیل دي یو نفس پیدا دي دا محمد خیل دي یو نفس پیدا دي وجعل منها زوجها او د دې نفس زوجه پیدا دا سړی چې جمعو کې پیدا کی دا سړی چې جمعو کې دوی پیدا کیږي او ولې نور پیدا کیږي چې دین آدم او حوا نه مراد دا عام خلق مراد څومره خلک جنکې دي چې خلک دا نور چې دا د مور پیدا خلک پلار نه پیدا نسب د پلار نه ثابتېږي میراث د پلار نه ثابتېږي جمع پلار کړي د خدای سره امور سره د دې پښو نو بچي پیدا کیږي نو آدم او حوا نه عام انسانان ومن سورة الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو بكر عن مصعب بن سعيد النبي رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر جئت بالسيف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تورية لو يريد وتورية لو يريد ودي بشير كيا يا عمر أنا سبب خلق بغير تخاوت إجازة نسينا نمكي تخاوت آدم عليه السلام خبر أو نموليكي عجیبا او بیا آدم علیہ السلام مسیم خدای پریدی عبد الحارث شیطان منتبه پریدی او دا کم دیدی که بچی نکیدر بچی خدا بھی کیدر جس اقرار کال پکار حدیث صحیح حق کے ثابت ان تو بچی بکیدر برکن نو دا غلط ہے روایت ضعیف کے انتہائی پرپسے کا ان اللہ قد شفا صدری من المشرکین ونحو هذا حمل هذا السبب قال هذا ليس لي ولا لي وقلت عسى ان يؤتى هذا من لا يدري بلائي وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال انك سألتني وليس وإنه قد سأل لي ولك قال فأنت يسألونك عن أنفال الآية هذا حديث حسن وصحيح وقد رواه سماك ومسلم من سعيد أيضا في الباب وعبادة بن سعيد أنا ليس لي ولا لك ذكرا فقلت عسى بما في قريب ذا بقى جاءوا إلى يبلى ملائكة ملائكة زمان فجانا دمائش فبيلين دير شوي أغشى لبيول سعد بن أبي وقاص ثم جاءني الرسول وأصطاد فقال أصطاد يا حضور فأخبر بأنك سألتني ذكري وليس لي لا زمان وإنه قد صار لي الزمان لك ما هي حكم شرعي ولا إذا رمي غنيمة حكمه وهو الركع فنزلت يسألونك عن الأنفال نخمس كذا من اختياري لا تذكر وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا أبو يوسف قال حدثنا شعبة بن عباد قال حدثنا أبو زبير قال حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نظر النبي الله صلى الله عليه وسلم المشركين وهو يحكم أصحابه 300 وبضعة رجلا فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يكبر اللهم أنجز لما وعدتني اللهم إنك إن ذلك هذه العصابة من أهل السماء
إلى زيد تودع الرسول لا تعبد في الأرض وما زال يتذكر بما تنجي وسوء القدر رداء بما تبين أتاه أبو بكر بعد رداء والله على من يبين ثم تسمعه بالغائب فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل كما وأنزل الله تبارك وتعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. هذا حديث حسن وصحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر رضي الله عنه إلا من حديث إكرمة بن عمار بن أبي سمين وأبو سمين اسمه سباق الحنفي قال وإنما كان هذا يوم بدر. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسرائيل عن سباق عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر قيل له عليك عن العزة لا تدونها داخل الإخوة في الدفاع في الإسلام. أبو جهل نخرج التبادل زور معبات والأواد والقصر أو يفحملوا دولة كذا كذا يقولي واليوكل كافران مسابقين ولاية وداسة مناسبة نلري ولي لكن لا تسأل ولا إحدث طائفتين فقد أعطاك ما وعدك وذو رفاق صدقت رجاله. وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا ابن بين اسرائيل بن ابراهيم مهاجر عن عباد بن يوسف عن ابي برده بن موسى عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي بعد من امتي وما كان الله يعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون فاذا ما يترك فيهم الاستغفار الى يوم القيامه. هذا حديث غريب واسماعيل بن ابراهيم يسوق في الحديث. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا وكيع وصلاه بن سنان صالح بن كيسان رجل لم يصب ان قتلنا عن النبي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعلم بل وعجوا لهم ما سبقت من قوه قال لا ان القوه الرمي ثلاث مرات لا ان الله سيفتحكم الله وستكون الاول ولا يعجزن احدكم ان يقول ايروا باسمه وقد كان نزل النار من السماء فتأكلها قال سليمان ما وشك من يقول هذا إلا أبو هريرة رضي الله عنه فلما كان يقبل وقوم في الغنائم قبل أن تحل له فأنزل الله ولا كتاب من الله سبق مسهم بما كتم هذا قرآن هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا حكاد قال حدثنا أبو معبد بن بشر بن المغرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يقبل وجه وسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء وسار فذكر في الحديث القصة لما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أحد منهم إلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعته يذكر الإسلام لما في الإسلام لدليله. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيت في يوم عبد الله بن مسعود بجب شوي ما دان كل بداس الرزق كده يريدون كيما ده هو يريد فما كان الأسمان نبريون لي مني زمان بدل فما رأيتني فما رأيت نفسي في يوم أخوف مني في ذلك أخوف مني بل يوزير يريدم تسنى أن تقع علي حياة كتاب السوي وذو الفاتة من يوصل التفارق وكلام حتى تعرض إلا غير من الله دي بدي مستطاب دي مزور لأسته لا مسلمان قال وذا القرآن بقول المرأة كان يجب يستعقب ورسل يا مولانا هذا استثناء ختمة فنمرنا دي واقفية وجه يا فدية دي مستثناء أو رسل جبال الفدية هم تمراري بيدورنا يسوعنا ما غيرت عباس ما غيرت ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يكون في الأرض إلى آخر الآية. هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد هذا التوجيه سمع ثابتا. تبلغ ضمرت عبد الله المسعود دمر وحده هو كان أو هو أعلم بعلوم أبيه بس تكون أنا سيد.